السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید لرم ناظرین چې ټول به روغ جوړ. ناظرین یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر شو. دې نه مخکې موږ د ډاکټر غلام مصطفی خان مختصر غوندې تعارف کړی و. اوس به هغې نه بعد موږ وایو ډاکټر غلام مصطفی خان چې کوم ټاپک کوم سبق لیکلی نظریه پاکستان. نو اول به دا وایو چې نظریه پاکستان نظریه معنی څه ده. نو نظریه معنی اصل کې دا سوچ، فکر، تصور، خیال، دې ته نظریه څه ته وایي؟ نظریه سوچ، فکر، تصور، خیال، دې ته نظریه وایي. نظریه پاکستان یعنی د نظریه پاکستان د پاکستان باره کې چې کوم تصور و کوم خیال کوم سوچ، دې ته نظریه پاکستان وایي. په نظریه کې کلچر هم راځي، رسم و رواج هم راځي. نو دې کې مونږ چې کوم مشکل الفاظ دي اول هغه وایو. دې کې اول شیوه معنی د عادت طریقه یعنی عادت طریقه. دویم نمبر الحاد یعنی بیدینی. ډډ کړه ہونا یعنی مضبوط ودرېدل، په یو خبره مضبوط ودرېدل. انتشار معنی د بدنظمی. نفاق معنی د پوټ یا دشمنی. جداگانه معنی د الگ الگ یعنی بیل بیل. ترویج معنی د رواج دینا. شیوه معنی د عادت. رفیق معنی د دوست. عناد معنی د دشمنی. مفاهمت معنی د راضی نامه. استوار معنی د مضبوط. مساوات معنی د برابری. فهم معنی د مسلسل. الحاد معنی د بیدینی. توان معنی د مضبوط. جمعیت معنی اجتماع. قیاس معنی د خیال. بسم الله الرحمن الرحیم. اوس به ناظرین مونږ وایو نظریہ پاکستان. مسلمانوں نے ہمیشہ رواداری کو اپنا شیوا بنایا ہے. مسلمانانو همیشه د پاره خپل عادت خپل طریقہ جوڑا کړی وا، لیکن جب کفر و الحاد اپنا غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے، کله چې بی دینو خلکو خپل دین غلبہ کېدل غوښتل تو مسلمان اس کے مقابلے کے لیے ڈٹ کر کڑا ہو جاتا ہے. نو مسلمانان د هغې د مقابلې د پاره ودرېدل. بادشاہ اکبر کی بیجار واداری اور ملکی سیاست میں ہندو کے عمل دخل کی وجہ سے ملک میں کافرانہ طور طریقے اس قدر رائج ہو گئے تھے. یعنی د اکبر بادشاہ او په هندوستان کې چې کوم ملکی سیاست و د دې عمل دخل په وجه باندې په ملک کې کافرانه طور باندې طریقې رایج کېدل شروع شول. یعنی د مسلمانانو بیل کلچر او د هندوانو بیل کلچر. نو دې کې ډیر زیات مختلف والی دی، ځکه چې د مسلمانانو کلچر بیل دی او د هندوانو کلچر آلتا بیلو کہ مسلمانوں کی آزادی خود ان کی دینی معاملات میں بھی ختم ہو گئی تھی. او مسلمانانو او د هندوانو چې کوم مینس کې کوم معاملات و هغه هم ختم شول، ځکه چې د مسلمانانو او د هندوانو په کلچر طور طریقوں کې ډیر زیات فرق تھے. چنانچہ اکبر کے آخری دور میں اسلام کی سربلندی کے لیے، کله چې د اکبر آخری دور د اسلام سربلندی د پاره حضرت مجدد الف ثانی کړي ہوئے، چې کله د اکبر آخری دور نو د اسلام د سربلندی د پاره حضرت مجدد الف ثانی ادریدو. آپ نے جہانگیر کے زمانے میں محض دین کے خاطر قید و بند کی سختیاں جیلیں اور اسلامی قدروں کو نئے سرے سے فروغ دیا. یعنی د جہانگیر په زمانه کې محض دین کې خاطر د دین د خاطره د ډیر قربانیانې ورکړې دي. یعنی جهانگیر جیل ته هم تللی دی، قید کې هم پاتې شوی دی، قید و بند کې هم پاتې شوی دی، ډیر سختیانې هم د دین د خاطره تیرې کړې دي. ان کی اثر سے شاہ جہان اور اس کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب د جهانگیر په زمانه کې محض دین د خاطره ډیر قربانیانې هغه تیرې کړې دي او په هغه تیرې شوي دي. د هغې اثر په شاه جهان او د هغه نه بعد چې کوم د هغه زوی اورنگزیب دین کا خاتم بنا، یعنی د دین خادم جوڑ شو. لیکن اورنگزیب کے بعد ہی اس کے بیٹوں کی باہمی نفاق اور کمزوری کی وجہ سے مغلی سلطنت کا زوال شروع ہو گیا. خود اورنگزیب نہ بعد هغه چې کوم بچیو
په هغې کې د دشمنۍ او د کمزورتۍ په وجه باندې مغولي چې کوم سلطنت و هغه په زوال شروع شو. مرہٹ اور ہندوؤں کے کئی گروہوں نے سر اٹھایا. انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا. د مرہټو او د هندوانو چې کوم ګروپونه و هغې سر اوچت کو او انګریزانو خپل قدم اوچت کړو او په ملک کې انتشار پیلو کړو. لیکن ایسے گئے گزرے حالات میں بھی قوم کو فروغ دینے اور اسلام کو سر بلند کرنے کے لیے کوشش جاری رہے. خود هغه باوجود د هغه حالاتو باوجود هم هغه ځای کوم مسلمانانو او کوم قوم و هغه د دین د اسلام او د اسلام د سربلندۍ دپاره کوششونه شروع کړل. چنانچہ میسور کے سلطان حیدر علی اور اس کے بیٹے سلطان ٹیپو نے نہ صرف ہندو اور انگریزوں کا مقابلہ کیا لیکن چې کوم میسور سلطان حیدر علی او د هغه زوی سلطان ٹیپو نہ صرف د ہندوانو او د انگریزانو مقابله نه دا کړی بلکہ افغانستان ترکی اور پھر فرانس کو بھی اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کی. یعنی د میسور چې کوم سلطان و کوم بادشاہ حیدر علی او د هغه زوی سلطان ټیپو د صرف د هندوانو او د انګریزانو مقابله نه دا کړې بلکې د افغانستان د ترکی او د فرانس یعنی د فرانس شو افغانستان شو ترکی دا یې هم د ځان سره شامل کېدو کوشش وکړو. لیکن ملک کے دوسرے سرداروں نے ساتھ نہیں دیا او چې د ملک کوم نور سردارانو کوم نور مشرانو هغې لاس ور نه کړو اور انہیں کامیابی حاصل نه ہو سکی او هغې ته کامیابی حاصله نه شوه. امید لرم ناظرین چې د دې دمه پورې